بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کومه سلسله چې موږ شروع کړې وه او د مختلف مکتبه فکر خلکو انټرویوګانې وې، نن چې کومه هستي موږ سره ده د تعارف محتاجه نه ده، خو بیا هم چې کوم مینوال د ملک له بهر او د ضلع چارسدې له بهر دي نو هغوی سره لږ تعارف کومه. مولانا ظهور الحق حقانی صاحب د جامع هدایت الاسلام تنګي محتمم دی او پرون د دوی ډېر ښکلې دستاربندي وه. نو زړه کې مې راغلل چې یا الله چې داسې علما کرام هم زموږ د میشن کې موږ سره شو، دوی ته ما خبره وکړه نو دوی به راته په خندا شي. دا خو ټول د سنتو او د الله د حکم خبرې دی که به څه دویمه خبرې. نو محتمم صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محتمم صاحب دا راته ووایې چې ما ته په فیسبوک ډېر اپیلونه رالل. زموږ یو ملګری دی د خوشحال خان په نوم د هغه آی ډي دا خو حمید استاد تاسو به پیژنئ تنګي سرجي دی زموږ او پروفیسر جهانګیر صاحب او نور داسې ګڼ شمېر ملګري ظهیر محمد زی صاحب انجینر همایون خان دوی وویل چې را دې رواج ته به بند تړو، دې دپاره به نه بل پیغمبر راځي نعوذ بالله من ذلک، نه به فرشتې راځي، نه لیډران لاله ختموي. نو دا به څوک ختموي؟ دا مسله د درمیانه کلاس او د لوړ درمیانه کلاس ده. دا د ډېرو مالدارو هم نه ده او د ډېرو غریبانانو هم نه ده، د درمیانه کلاس چې موږ ټول راځو. نو موږ وایو چې تاسو د قرآن او د حدیث په رڼا کې خاص کر د مړي د خرچې چې لکه مخکې به کورونو له خلکو خوراکه راوړه، به شریکه کړه او میلمه به یې وپاله. نن خلک نغرو کې اوبه واړوي او د مړي کور ته ناست دي، هغه هسپتالونه هم شاربلي، څه پیسې او بیا د خلک کم خوري. نو دې باره کې ووایي چې د دې پیسو ښه مصرف په کوم ځای ځای ټیک شو چې دا یو کس نه کوي، نو دا به په کوم ځای ولګوي او څه به کوي؟ مینوال ته لږ ووایي مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. خبره جواد خان دا ده چې منګه که د غم کار دی، که د خوشحالۍ کار دی، که تجارت دی، که عبادت دی، که عبادات دی او که مالیات دی، څومره خبرې چې دي دې ټولو کې موږ مسلمانان یو، موږ سره خشته دستور دی قرآن عظیم، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سنت، زموږ اجماع، موږ سره دلایل دي د شریعت، کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع الامت او قیاس. دا زمونږ د شرع دلایل دي. زما عزتمند روره جواد خان، موږ ته چې څومره مسایل راشي او په هغې کې موږ کتاب الله ته رجوع کړو، د هغې نه رهنمایي والو، نو چې څه وایي موږ به په هغې عمل کوو، د هغې کې ثواب دی. که د خشته پیغمبر سنتو ته وګورو او هغې د هغې په باره کې څه ویلي او موږ په هغې عمل وکړو، ثواب دی، عبادت دی. که زموږ اجماع د صحابه کرامو، ځکه خشته پیغمبر د هغې په باره کې فرمایلی دي علیکم بسنتي و سنت خلفاء الراشدین، زما خشته طریقې خپلې کې عمل پې وکړې، زما خلفاء راشدین دي، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه اور نور جمی صحابه کرام په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اصحابی کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه کرام د دین ځلیدونکي ستوري دي، په کوم پسم چې اقتدا وکړه او روان شوې تاسو به د هدایت په لار باندې روان یې، ځکه هغه د هدایت خلق دی. د خشته پیغمبر د نبوت د سینې نه په دین باندې سیراب شوي دي. نو زما عزتمندو موږ ته دین راغلی دی، خو دا خو زموږ کمزوري ده چې موږ په دین عمل نه کوو. د هغې وجه دا ده چې موږ په خپلو رسمونو پسې ځو، په رواجونو پسې ځو، په خپل سوچونو پسې ځو، په خپل انا پسې ځو چې یاره زموږ خلک صفتونه وکړي، یا بعضې کسان د دې خبرې نه مجبوره وي چې یاره که زما وسم نه کېږي خو زما تربور دا کار کړی دی، زما په ګاونډ کې دا کار شوی دی، که زه یې ونه کړم سبا به خلک څه وایي؟ نه سبا به خلک څه وایي، نه سبا به الله څه وایي، سبا به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زما مخامخ کېدلي به څه وایي، زما دین به څه وایي، زما اسلام به څه وایي. موږ خو مسلمانان یو الحمدلله، موږ دپاره الله یو خشته ضابطه حیات قرآن عظیم، د خشته پیغمبر مبارک ښکلې سنت او طریقې دا شته. موږ ولې مطلب دا دی په دې پسې نه ځو؟ موږ باندې لازمه ده، په موږ فرض ده چې موږ د خدای حکمونه ومنو، د پیغمبر طریقې ومنو، د صحابه کرامو اجماع ائمه چې زموږ حضرات دي د هغې خشته طریقې. ګوره زموږ امامانو د ځان نه څه نه دي کړی. امام ابو حنیفه صاحب او د هغه هم عصر څومره علماء کرام چې هغوی
د کروڑ پورې او د کروڑ نه زیات مسایل له قرآن عظیم نه مستنبط کړي دي او را خارج کړي دي. زما عزتمندو هغې ټول د دینی او د شرعي کتابونو شکل اختیار کړی دی. هغه نن په مدارسو کې پړاویږي، نن په غټو غټو کتابخانو کې شته. موږ مسلمانانو له پکار دي چې هغې ته رجوع کړو. موږ مسلمانانو له پکار دي چې په دې اهم مسلو کې علماء کرامو ته مفتیانو ته رجوع کړو چې د دې په باره کې موږ څه وکړو. د خپل سوچ مطابق، د خپل فکر مطابق، زمونږ سوچ، زمونږ فکر، زمونږ رائے دا شریعت نه دی. شریعت چې زمونږ کم دی هغه قرآن، د پیغمبر علیه السلام مبارک سنت، د صحابه کرامو زندگی، زمونږ ائمه مبارک چې کوم تیر شوي دي او هغوی زندگی په دین تیره کړې ده، د هغې نه چې کوم شی ثابتي موږ به په هغې باندې عمل کوو. که د هغې نه نی ثابت او موږ د ځان نه کوو نو دغه په شریعت کې د دغې څه گنجایش نشته. د دغې نه موږ له ځان ساتل پکار دی. که د شریعت او د اسلام په رڼا کې موږ زندگی تیرو نو زموږ فلاح کامیابی ده، هم د دنیا هم د قبر او هم د آخرت. او که نه په دغه رواجونو او رسمونو پسې ځو نو دنیاوي به هم تاواني او آخرت کې به هم تاواني. مینوالو بس سمندري کوزه کې بند که او زما د زړه خبرو شوې کومې چې به ما بار بار کولې، خو مفتي صاحب باندې به ما زړه نه شو کولی. ما لسې نه چې دوی بد وګڼي چې دا خو دوی چې دې کې د بد ګڼلو دا خو ته د قرآن او د حدیث خبرې کوې، دا خو د نبي د طریقو خبرې کوې. دې کې څه دي؟ بالکل دوی موږ سري دي. د دې تاسو د انټرویو کته او انشاءالله تعالی مولانا صاحب موږ عنقریب تنګي کې یو ګرینډ کمیټي جوړو چې په دې رواجونو ته صحیح بندیز وتړو چې بس اعلان به تاسو کوئ چې 20 کې کوئ، د خپل دغه کوئ، څه ثواب یې نشته. نو دې کې به موږ څه تعاون ضرور کوئ. ګورئ جي چې کوم شی په شریعت ثابت دی او څوک یې کوي په هغې کې ثواب شته. که کوم شی په قرآن او په سنت نه دی ثابت او څوک یې کوي نو هغې کې ثوابونه نشته. خپل پیسې ضایع کول دي. او بل جي دا راته ووایه خو دا پیسې سړی والي یو ښه مصرف کې لګوي. ډېر ښه مصارف شته. مصارف د دې مدارس دي، مدرسو کې ولګي، د مدرسو تعمیر پې وکړي، جوماتونه، فقیران مسکینان داسې چې هغې د سهار شته او د ماښام نشته هغې ته حواله کړي، هغې له ورکړي. مطلب دا د رفاهي کارونه پیو کی چې د هغې ټولو خلکو ته فایدی، مسلمانانو ته فایدی. روډ جوړول وي، سکول جوړول وي، داسې فلاحي اداره جوړول وي چې د هغې نه اجتماعي مسلمانانو ته کوي وښکل. ګورې کوي سړي وباسي، ډېرې پیسې پې خرڅ کړي، د هغې نه خلکو ته فایده وي، انسانانو ته هم فایده ده، زناورو ته هم فایده ده، فصلونو ته هم ته فایده ده. نو صدقه جاریه شي نو او ډېر بهترین مصرف بیا د هغې مدارس دي، مستحق طلبا دي چې په هغې باندې جوړ. اجاز صاحب ستاسو یو جان مننه چې تاسو موږ د خپل سټوډیو راکړه دې کار خیر کې ستاسو میسه شوه. او مفتي صاحب او مولانا صاحب محتمم صاحب خو زموږ به د دې دغه مشر او دی او انشاءالله موږ به عنقریب تاسو به یې د تنګي خلکو ته به خوشخبري میلو شي د مفتي صاحب په نگرانۍ کې چې څنګه دوی وې تاسو د مصرف نورې لارې هم شته. نو زموږ ته فیډبیک د مفتي صاحب په انټرویو ضرور راکړئ. ډېره مهرباني جي. د الله په